عزیزانو د قبر حیات چې ده اغشتا ته خبر نه ستا د علم رسائی ورته نه کی دی دنیا کې داسې خلق موجود دي ژوندي چاغي ته دا پته چې د مړي سره لاندې څه معامله کی دنیا کې دام ورته پته چې د دې مړي حال لاندې په قبر کې څه ده آیا دا خوشحال ده یا خپه ده عذاب کې ده یا خوشحاله کې خدا خو کسبی سیزونه مولانا احمد علی لاہوری رحمه الله تعالی و تبارک اغنه ما تپوسو کو ما ته تپوسو ماوی چې دا د قبور کشف چې ده دا علم سمره مده کې زده کی نو ما ته وی چې میں نے 40 سال میں سیکھا ہے سلوخت کال کی دا علم ما زده کړي نو بیا ما ته وی چې اگر آپ کو شوق ہے تو آپ لاہور آ جائیں 4 سال میرے ساتھ رہیں میں 4 سال میں سکھا دوں سلور کال کی بلے عزیزان من په داسې بدقسمت عمل کې پیدای چې یو علم چې هغه په سلويخ کال کې زده کیږي او ما د هغه علم د پاره سلويخ منټم چرته منډه نه کړی او سوچ مې نه کړي او زه وایم چې دا نشتا دا کوم کتاب کې لیکلي دي دا کوم ځای کې راغلي نو ماوی د خدای بنده یو خبر داسی وی چې هغه کتاب کې نه کتاب کې نه کسب سره تعلق لري کسبی سیزونه چې دي کتاب کې نه په مهنت او په خوارۍ او په کسب سره حاصلېږي او هغې سره تعلق لکه حضرت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو منځ وخت شو او بنوي حضرت علی ته وی چې او بچرته پیدا کا هغه د یو غره نه هغه غاړه لاړو یو حبشي غلام دی او هغه مشک ډکای حضرت علی ورته فرمایل چې دا مشک لګ مال راکا رسول الله صلی الله علیه وسلم وبغختی دی په منډه تړم بیا د لراوړم ا غلام ورته وی چې نه زه په کار کوه مالک له وبوړم حضرت علی ورته الله بنده انسان خو یې انسانی همدردی مد نظر رسول الله وبغواړي نه منلا چې نه منلا حضرت علی دغه ځای نه ونیو او مشکې ته په زور واغست چې واغستو نو وبونه ډکو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو نو هغه پیغمبر دا مشک په دې خله باندې داسې ګوتې کې چې ګوتې کې خو نو صحابه ته وی چې اوس او د سونه مو کوي او همس کوي هغه وبې داسې راوړلې 70-80 صحابه
هغه او د سنن په وکړو به مسکلي او چې مشک داسې کو مغه سره ډاکټر حضرت علی یوړو هغه سړی ته خپل مشک واپس ورکو چې والا هغه ډک مشک مو کاروش هغه حیران شو چې یا الله او یا تیا کسانو دی باندې او دسمو کو ویمس کلی او مشک نه یو ساس کې هم نه کم شوه حضرت علی تعالی ته څه وې و ما ورته چې پس بدو گفتند میں خانن ترا پس بدو گفتند میں خانن ترا ای طرف فخر البشر خیر الورا و اول خو می ورته مینتو کو چې دا مشک لګ راکا غواړي جناب رسول الله نو دې ماته وی چې من نه دانم کیستو خیر البشر څوک دی نو ما بیا ورته وی چې خیر البشر ته نه پیژنې سید سرور محمد نور جان سید سرور محمد نور جان بہتر و مہتر شفیع مجرمان تو خیر البشر نہ پیجن سید سرور محمد نور جان بہتر و مہتر شفیع مجرمان اغا سردار د کائنات اغا محبوب د رب العالمین اغا شفیع المذنبین چې د قیامت پورز با ربنا او کربنا دنیا د دخلی تا ګوري د دخلی تا ګوري او بغواړي و دا ټول خبره مې ورته وکړه او د نه منله بیا مې د ګریوان نه ونیو را روان عزیزانو دا معجزه و د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که عقل ته وګورئ اوس عقل دا خبره څنګه منلی شي چې د مشک په خوله باندې ګوتې کېده او اوبه ترې راتویږه او هغې کې یو ساس کې مه کمیږه دا خو عقل نه مني خو معجزه وایي دې ته چې عقل عاجز شي او د هغې جواب نشي کولی معجزه معنا ده عقل عاجز شي او د هغې جواب نشي کرامت د اولیاء خرق العادت ته وایي خلاف عادت د یو ولی پلاس باندې یو کاروشي هغه انساني عقل نه مني دې ته کرامت وایي عزیزانو عرض میں داو چې عقل چرته خاتمه وشي الته د دین ابتدا اوس عقل دا کوم ځای کې مني چې کاڼي کې دننه اوخه اوسي کاڼي کې دننه صالح علیہ السلام قوم تقاضا وکړه چې مونږ بستا پیغمبري اله ومنو چې دا یو غټ کاڼی پروت دی دې نه اوښه راوځي 40 غزه اوږدی او 10 غزه لوړی او دومره پای کوي چې د تمام سمود قبیلې ته کافي کیږي الله تعالی الله اوس کاڼي کی اوښه پاس نه جواب راغی چې صالحه ته ورشه دې کاڼي ته 4,000 کاله وشو چې دې کاڼي کې ما اوښه پیدا کړه 4,000 کاله
اوس بند کاڼی دی یو عظیم کاڼی په میدان کې پروت دی او الله ورته وایي 4060 سال چې دې کاڼي کې ما اوښه پیدا کړه ته ورشه او دې کاڼي ته اشاره وکړه اوښه به ترې راوځي ورغی او کاڼي ته اشاره وکړه کاڼی په منځ دوه شه او اوښه ترې راووته 40 ګزه اوږده وه او 10 ګزه لوړه قرآن کې وګورئ ویلا سمودا اخاهم صالح بیا دا د اوښې بیان دی او د اوښې ذکر صالح علیه السلام هغې قوم ته ووایي چې دې اوښې ته څه ونه وایئ که دې ته مو ووایئ نو تاسو به تباه شئ بدبخت قوم و اوښه یې وچړله چې ویې چړله قوم د قوم تباه شو اوس دا عقل مني چې 4,000 کاله په کاڼي کې دي اوښه قرآن کې راځي الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل دا ابرها په قوم باندې مارغان رالو په مخوکو کې او پنجو کې نری نری کانی نیولی چې پاس نه پیرو غرزول پاتی برا پریوتوم غار به پکې کېداو که په سړی برا پریوتوم غار به پکې اوس دا عقل منی چې مرغه په مخوکه کې څومره کانی راځي نه منی لسری نه 15 سری زیات نه زیات 2 رتای کانی او د پاس نه را غورځيګو لاندې پکې سورای کو او زمونږ د ملک سائنسدانان صاحبان وی چې یاره دا زمونږ عقل کې نه راځي چې دا کاڼی دومره خدای دې خوار نه کا په دره کې وګوره درېوال توپې جوړی نو دومره خولۍ وي دا خو د عقل کې راځي چې درېوال دا توپ هم هغه جوړه کړې ده او ګوله هم هغه جوړه کړې او وروستو پکې پټاخه هم هغه فټ کړې ده او بیا هغه میخ هم هغه جوړ کړی دی چې کوم پاماشې راښکو سره هغه میخ پټاخه ووایي او هغه پټاخه کې چې اچي هغه بارود دي که څه بلا دي هغه هم پکې دې سړي اچولي نو د سړي ګوته او د سړي میخ او پټاخه وهل او بیا په دومره ګوله خلاصېدل او دنیا په ورانېدل دا خو د عقل مني چې یو سړي دا بلا جوړه کړې امریکې او روس وګوره میزایل یې جوړې کړي دي چې کل ایټمي میزایل چې دی 50 امریکې سره دی او 50 روس سره دی دا 50 د ټولي دنیا د ورانولو لپاره دوی وایي چې کافي دي ټوله دنیا به اور واخلي او یره بشي دا خو د عقل منلې ده چې د روس میزایل ټوله دنیا باندې اور لګولې شي او د امریکای میزایل ټوله دنیا باندې اور لګولې شي دا خو د عقل مني دا د عقل مني چې پټنونو اوسپنا او بیا پکې 1500 کسان 1500 بکسونه 1500 بسترې او په منونو باندې اوسپنا انسان جوړه کړي په هوا کې 8 غنټې او 12 غنټې رواني او اس بلای نه وي د انسان جوړ کړي شه دا خو د عقل مني او خدای مارغانو ته ویلي چې ورشي دا کانه ورغورځوي نور سوره کول پکې زما کار دې داست عقل نه مني نو زکل کله خبره خپنه شي زه مونږ په سر د خر تړلې دا زمون سر د سړی نه دی که زمون سر د سړی نو د سړی خبره صد تسلیم ماده پکې مونږ پورې د خر سر دی خر وګوره په سړک برواني هارن ورته غوا مجال دی چې وخوځي مجال لارای په ور روانه دا ریل گاډي په ور روان دي موټر په ور روان دي هارن غوا بالکل غوونه بڑا پي او پته ورته نه لګي چې سب لار خو چې غړب شي او تیکا تیکای کی اله چرته پزان پوي شي کینه روپويږي نو موږ پورې سرونه د خرته عزیزان عرض میں داو چې په دې کائنات کې یو شی داسې نه دی چې انساني عقل هغه تر صحیح کی چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي التد الله د قدرت او داغه د مناظرو ابتداوي نو زمون د عقل رسایي التنک اوس دا تاسو وګورئ
څه زمانه په دې ملک داسې تیره شوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته څنګه لاړو په دې جسم عنصری بیا دا ټوله دنیا چې دا 14 کورې دا هر کورې د بل سره تماس کړي دي ها جی نو یو کوره د زمحریر دا یو کوره د نار دا بیا نار چې د هغه خرق او التیام نه قبلې پیغمبر چې پکې تیرې ده اون سوځې ده ولی دا قصې به پکې دي عزیزانو قرآن ویلی دې قوم نه منله اوس دې قوم امریکای ویلی چې زمون خلای جهاز یعنی تا اندازاو کا دام دې قوم منلې ده دا پاکستاني جوکر قوم چې ده دا جوکران چې د دوی سرونه د امریکای دي شکلونه د امریکای دي لباس د ډمانو ده کردار او کریکټر ټول د کنجرانو ده دوی دا ومنله چې لکونه او اربونه میل لري د دوی راکټ زی او لاندې نه داغي کنټرولینګ سټیشن ده لاندې نه هغه کنټرول کوي دا د دوی عقل مني سپوږمۍ ته وخته او کانی راوړه دا د دوی عقل منل چې امریکای والا تدي مریخ تراوان دي دا د دوی عقل مني قرآن ویلی چې جناب محمد رسول الله اسمانونو تلاړو خدای سره راز و نیاز شو دا د دوی عقل نه مني و دا خلق چې اوس مردار شي او دا د دوی عقیدی وي چې د عقل نه مني د کافر خبره عقل مني د کافر جوړ کړي شی عقل مني د خدای او د محمد رسول الله جوړ کړي نظام دا د عقل نه مني او دا مردار چې مردار شي مونږه جنازیم کو مونږ په تبارک الذی وایو مونږه صاحب ورته نینی چینین کیګو خیال امراغه زکه چې سورب مړې شوی تاسو به خیال کړی سو پکې داسې ولاړی تبه چې سجده کړي دا بالکل دې مړی تا دا بموم لیدلی سوک داسې مخ ا د مړی والا پروام نه د بسې به دا مخ داسې جړغونه کړی او ته خدایم په سیلاب یوړې کا تاسو بلای بنی آدم نه بالکل کم بخت او بدبخت تاسو ګورئ په دې غټو جنازو کې د دې غریبو حال وګورئ د دې خلکو حال وګورئ خدای راستي کدا غي پروايي او دوی ورته جرام راوستي او مخ بهم جړغونه کړی او دا لاسونه به داسې چې کړی غلا سونه داسي دل یو لاس کې به سیګریټ نیولې په بل لاس به دا چلی خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ سړی شي مزدوران شي ځان لروټای غټي د بادشاہ پروا ملري خټي لوټي کوي په بادشاہانو پروا مل ابو الحسن خرقانی ان ځان نه جوړ مو بیڑا غر کړه مليانو کور روان دي مون تبای تاسو وګورئ مون خلکو ته پادیرو باندې لګي صاحب چې لګ غټ مړې شي صاحب سو پایات کرسی باندې لوټي دميو الهدا د سپګمو تور واچو چا پیال ته تبارک الذی شروع کړي چا پیال ته سورۃ یاسین شروع کړي چا ماوی زما دی په خدای باندې قسم وی سورۃ یاسین او تبارک الذی او پایات کرسی لوټي د مول خو پرېدا که قرآن ورته پسینه کې دی والله که خدای پریدي پدې لحد کې قرآن ورته پسینه کې دا والله که خدای پریدي لکه دا ابو طالب متعلق جناب رسول الله وی یا الله په دنیا کې خو زو نه منلم خدای خو قیامت کې بس شفارس د کوم الله ورته حبیبا چا چې په دنیا کې سر تسلیم خم کړي نوي په خپل ذات مې د قسم وی ک په قیامت کې پرېدما ک تارا تاویا کرتی د شفارس کوم پرېدما نه تا د منلو زه مرګ نرستو وخت نه ده د منلو زه دنیا ده دنیا کې نه منله پرېدما نه زما عزیزان عرض میں داو چې د مرګ نه رستو ژوند دې ته برزخی ژوند
حیات په قبر کې یقیني شتا. او قرآن ویلی دی چې ولکن لا تشعرون، دا معنا چې تاسو ته د هغې شعور نشتا، تاسو پې نه پوهېږئ. د شي وجود شتا، ستا علم پې نشته. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار روان، صحابه ور سره په قچره سور په قبرونو ورغه، ا کچری چوک چوک چې ټوپې کو یا رسول الله دا ولی وې صحابه کده دې یری نه وای چې سبب تاسو بیا مړې نه خخوي، مړې به نه خخوي. نو ما به اوس خدای ته دا دعا کړې وای چې دې مړو باندې لاندې څه حال دی چې تاسو ته خدای وخی. خود دې یری دا دعا نه کوم چې د ځمکې لاندې حال تاسو وګورئ، بیا به مړی نه خخوي چې د ځمکې لاندې خو لوی مصیبت دی. نو نظام قدرت به خراب شي. دا دو قبرونه دي خدای را نیولي. یا رسول الله دوی څه عمل؟ وی دا یو مړی چې و د به چې تشي متیازې وکړې نو اودس به نه و چولو، هغه د تشو متیازو ساس کې به په بدن پرېوته. نو الله په دې را نیولی دی. دا مونږ ته څومره معمولي خبره ښکاري. پیغمبر مستقل حکم جاری کړ چې استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا من البول، د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ، ځکه د قبر عذاب چې دی د تشو متیازو د ساس کو نه جوړي. نن دنیا وګوره پینسو نه دوی متیازي کوي، کینی متیازي وکړي هم داسې راپاسي پرتوګو تړي. په دفترو کې وګوره د تشو متیازو د ولاړې سیزونه جوړ دي. نه اسلامي ملک زمونږ چې دی دلته د تشو متیازو د ولاړې ځایونه جوړ دي. نو په ولاړې پتلون بټنې پرانی دي او په ولاړې وکړي او بس بټنې بیا وتړي او روزي وکړي. خیال هم راغی. عرض میں داو چې استنزهوا من البول قانون دی او د قانون خلاف ورزی کوونکي ته قدرت سزا به ورکوي. رسول الله وی دا په دې خدای په قبر کې رانیولې. او دا دویم مړی چې دی دا چغلی خور شیطان د یو خبره یو تکواو د بل تکواو، یو سره غوږ جنگوا شیطانت ورته کواو، بل سره غوږ جنگوا شیطانت ورته کوا. د کار ټول مرداو. که تاسو خیالو کې زمونږ د ملک کې وګورئ تسبیح به په لاس نیک به منځونه به هم کوي، داسې به غوږ در نږدې کې خبر خو نه یې که نه کوي، داسې که نه کوي خبر خو نه یې که څه چل شوی بجلیګر ملا خو شپږ ډزه وویشتو که ابلار شي بل ته به غوږ نږدې خبر خو نه یې که نه ابلار شي بل تاسو به خدای بخي. دا بخن صدا سي زمونږ د مور داج دی، ټوکي دي، مخول دی، ګپ دی. دنیا کې وګورئ د پاکستان قانون درته معلوم دی چې ورپسې سزا ده که خلاف ورزي دی وکړه. پولیس دی، گرفتاری ده، جیل دی، جرم دی، قید دی. نو د پاکستان د قانون په خلاف ورزي ته ډاډه ورزي په تاسو نه. په لار رواني موټر کې فرعون د زماني چې سور لایټ لګېدلې ته خو په ډاډه ورشه چلته یو سپایي ولاړ. د ټریفک د اصول خلاف ورزي پرچه به در باندې چاکی نه ورزي. مارشل الله اعلان دي کوړی دي، جرمانه ده، قید دی. مارشل الله خلاف ورزي ته خو که ډاډه زړه چې سزا یې مخامخ ګوري. د قرآن او د حدیث سزا مخامخ نه ګوري، شپه ورځ خپل لاندې پیماله خان دی ورپورې ټوکې ورپورې کوي، مسخرې ور.
څخکاری نه درتاړو د دین قوانینو خلاف ورزی درتاړو څخکاری نه نتیجه به څه انجام به څه د آخرت هلاکت او رسوایی او تبعی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې صحابه دا دویم سړی چو د کار داو چې ټول ورځ بغرزیده او شرارت به کو د قبر معاملہ عزیزانو دا ذوقی معاملہ سکل سره تعلق لري په بیان د چا په سمجھ کې نه راځي بیان پیغمبر کړی دی قرآن کړی دی حدیث کړی اوس دې څنګه شي نو سکل سره تعلق چې ورغلې نه او سکلې دي نه ترغه به پوي نشي یوړم ته یو سړی راغی فیجی صاحب راځم مون کور کې ختم کړ هغه څم پخ کړی دی وکیر څنګه شي وکیر جی سپین غوند شي وی سپین څنګه وی سپین داسې شي لکه بطا مرغابه بط وی بطا څنګه اړوند هغه ته سپین او تور څه پته لګي وی بطا داسې د الله سي ورته داسې کړی دی او داسې خېټه غوندې افیجی صاحب تلاس راکا وی داسې مخوکي او داسې غټه خېټه لاندې او هو وی دا کیر خو ډېر کوګ دی زستاسو کور ته نظم او به من خلی چې کیر داسې شی دی لکه بطا نو او به من خلی اوس کبي الګ الګ پرچ کی کیر راوړې او پیجی والا کیر څنګه شی جی دا وسکا فورن به پوي کم شی چې د ذوق سره تعلق لري اپ بیان د چا په سمجھ کې نه راځي نو د قبر معاملہ عزیزانو ذوقی معاملہ سکلو سره تعلق لري مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله تعالی وتبارک په مواعظ کې لیکلي دي چې یو بزرگ ته چاویلی چې د قبر معاملې سودا مې ده چې څنګه به معلوموم هغه ورته ځکه مرشم ته ما سره په قبر کې قلم او کاغذ کېدا او چې په ما لاندې ستيري اب مې درته لیکلي او پاس به پراتی پدره مورز بیا راش چې مرشو قلم او کاغذ ور سره یې خېده پدره مورز چې ورغله پاس په قبر پراتی دي ورته بچیا خبره دادا چې دا د قبر معاملې ذوقي وا ما وسکلا او تر روانه ما وسکلا او تر روانه په بیان چار څومره حکم په پوي بده نکړې شم خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قبر نقشه څومره په حدیث کې بیان کړی دا پاغش پاړه سنی ایمان لرا ما سره مغه معاملې او شو چې کوم معاملې په حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عزیزانو مړیو څنګه ولیکل او کاغذ او قلم او پلانې نو دا ما در طبيعه ارزو کو چې دا ذوقي سيزونه او ذوقي سيزونه چې دي اپ کسب باندې سړی تا حاصلېږي په کسب او دا خو بتا سو دا جمعات کې چناس یې کنه دا خو بتا سو معنی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم سړی ته خوب کې راځي دا خو عام خبره من رانی فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا يتمثل بی پیغمبر وی چا چې زه په خوب کې ولیدم ممزی ولیدم ان الشیطان لا يتمثل بی شیطان زما په شکل ځان نشي جوړول تاسو دا جمعات کې چې څومره ناس دي شاید داسې درکوي چې هغه رسول الله صم خوب کې لیدل لیکن عام طور تاسو لیدل دي بیګاله به وګورئ خو کا کسب مو کو تو ټول فضولیات پریدا ټول فضولیات اور وخت وایا چې دی زبا حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے دی زبا حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے دا ایمان جوړ کا چې مال دا جبا الله دې لرا کړی دا چې زپه د رسول الله صفات وکړه زپه د خدای صفات وکړه سجدہ کرنا ہو تو یوں کر
सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते और दिल मुस्तफा के वास्ते। सर द अल्लाह न सेवा बल चाहता बे न टिटे, सर ब सिर्फ द खुदा द जात पे मख की टिटीगी, बल चाहता ब सर न टिटे। दा पीरानु मीरानु त चो गोरई खलक वर्ता पखपो के सर नगदी द दी कोर उरान दे कोर द दुई बेड़े तबादी बेड़े दा गर्क की सरद मुरीदानो गर्क मुरीद वर्ता पखपो के सरीखे और दे वर्ता पमला लासु दा बेजमीरा कौम नन सलवीख काला मख की माली दिली दी दा बेजमीरा पदे पे खबर के और नर मलंगो सरकाय दरवाजे न बार पदे बागुनु के डेराओ दो उजरे वे यौ द सड़ो यौ द खजो मुंगलकानु वरबलू दागडेर सुरब लंगारो वखे और पालकुना और दाब पके पाखू दा सरबे सरबे रोटाए नालकानु रोटाए पसे बादल नर मलंग लंगर तत्ल प खुदा बावर कई द रसूलुल्लाह पे मिंबर नास्ते द दे मुल्क द जहान खजे दा बनर मऊम यो नहड़ा बला दा से दे अमसान प दुआ उम्र अलवरो ओ यो पूरा शे उलंग बेवाले खजे बवर्त नास्ते में यो खजे बवर्त प दे गोड़ा सरीखे हो और यो खजे प दे गोड़ा और दब दे प दे ग्रेवान के दा से लासुना वर मंडली यो लबे मजड़ मगलो बल लबे मड़ मगलो दादा और दो न दा मा पस्तर गुली दिली दे कौम खजिबा सरोबत बार दुआगाने वक्ते और खजो बदनना पिसीने मगे कम पीर चे खजो ललास वर कई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दृश पे तकाला उमरो प दृश पे तकाला उमर के दा साबित न दा चे पैगंबर प्रदय खजे तलास वर करी खपला बीबी वर सरा वलाड़ा व सहर पतियार के खपला बीबी सहाबा पलार तीर शू पैगंबर और तावाज को खबर हो रही चिराल वेदा जमा बीबी दा प्लान है असे न चिस्ता सोड़ के दा तीर शीचे पैगंबर प्रदो खजो सर चरता खबर नहीं अल्लाह प्रदो खजो पदी जमाना के अजीजानो खजा द कोर न वतल यो लानत उस्मा दे जुमात ता द खजरात लल मसला दादा मसला दादा बीबी आयशा द पैगंबर द वफात नरुस्तो प जुमात की चे द खजो हालुली द नो बीबी आयशा हुई चे वल्लाह कनन पैगंबर ज्वंदे वे अगब हुक्म करे वे चे द खजो जुमात तरात ला हराम दाद बीबी आयशा पे वक्त के स्वर लसवका लरुस्तो और खजी और जुमात तरात लो पास पकोटा नास्ती पदी जुमातुनो के ख्यालों के मौलिक शरीफी नो पास वर्तदा दुण दुणायम नास्ती लांदे वर्त सड़ी और पास दुई नो माल दे शियागानो प मार्को किम दुई पास नास्ती और अगी लांदी सीनम हुई ची उधर तेरी इधर मेरी उधर तेरी इधर मेरी और दलतम साहबा मुला लगिया दे तकरीर के और मुलाम साहबा अट्टा कट्टाई खद पंदु दो गुजरान सांडाई आ तकरीर के और दा दुण दुणे और तपास नास्ती मुंगा दाग तकरीर तक वग्नि वाले दे पास द बलबलो प तमाशाई खुदा कुरान तो गो रही खुदा तो गो रही कुरान गो रही बदबख कौम वकरना फी बुयूतिकुन्ना कुरान गो रही वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियत अजीजानो करना दुमरा खुदा सो पोए गई द करार ना दे करना करार उनी सही फी बुयूतिकुन्ना पखपलु कोरुनो की आद जमाने जाहिलियत होंदे बार गर्जे द खत्म नन नबाद द खज या कोर दे या गोर बगैर द मड़ी ज्वंदीना डॉक्टर अस्पताल जरूरत न सेवा द खज द कोर वत हराम और नारवा चुआता प मेड़ा तर पदे तरह लानत वरीगी चे तरसो वापस नहीं नन टोल कौम लानती दे वो सब ये खबर है चे मुंगा वही हर सर अहमद थी परुन बम कतली पा अखबार के
د ملک څه د خدمت کمی او شپږ وزیران نور واغسته او وایم غسته هغه چې هغې مړولم د خدای کار دی ډېر غټ دي ډېر غټ دي او صاحب نن ته محکمې تقسیم شي یعنی پاکستان ریوړستان دی ریوړی دی د لیوړو تقسیم دی بس چاله ډېرې او چاله لږې او چاله ډېرې او چاله لږې یعنی زمونږ دې صوبې کې کم خدمت پاتې او چا نه پوره کېده چې لا شپږ نور بوج دې پې راوستو بلدیاتیو ته کم د ملک او د قوم خدمت پاتې او د بلدیاتو انتخاباتو ته چې هغه د 35-40 نور بوج په ملک راوست 15 د دوی بنگلې د دوی موټرې د دوی نوکران د دوی بجلی د دوی سوی ګیس د دوی اخراجات نو مونږه دل طرف ته د ملک د لوږې مړ کیږي او بل طرف ته معتبر ولا اسباب د معاش جوړیږي دا خو د عقل کې راځي او د قبر معامله دی په عقل کې نه راځي قبر څنګه معامله ده دی باندې بیا باس کوو واخر دعوانا ان الحمد لله